د ساتیري لپاره کوترې الوزول یا د مرغانو او چرګانو جنګول حرام مطلق دی. په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیوانانو په خپل آپس کې جنګول منع فرمایلی ده. د دې حدیث څخه معلومیږي چې په شریعت کې د چرګانو جنګول قطعا اجازت نسته، یعنی چرګان جنګول حرام دي. دغه رقم سپیان جنګول هم حرام دي او د دې تماشې ته ورتلل هم جایز نه ده. کله چې یو میله جوړه سي یا سپیان هلته جنګیږي او یا چرګان جنګیږي، نو دا څوک چې ورځي دې دپاره هم جایز نه ده چې څوک ورسي هلته د دې تماشه وکړي. دومه مسله، بولي او لوی بولي په لارې کې او د لارې په غاړه کول حرام دي. په هدیره کې بد بولي نه کوي او په اوبو کې دی بولي نه کوي او د څا کوهي پر غاړه دی بولي نه کوي، د درخت تر سایې لاندې دی بولي نه کوي، ځکه هلته کله خلک دغه سایې لاندې کښیني، نو هلته بولي کول جایز نه دي. او د ژمي و پیتاوي ته بولي دی نه کوي، ځکه چې کله د ژمي و پیتاوي هلته څوک کښیني، د یخ د وجې ورشي هلته خلک کښیني، نو هلته دی بولي نه کوي. او مسجد ته دی نږدې بولي نه کوي او په هر هغه ځای کې چې خلکو ته ضرر وي بولي کول پکار نه دي.